یو ظالم بادشاه و چې د مسلمانانو سره ډېر ظلمونه کول هر وخت. خیر بیا په جنگ کې دا ظالم بادشاه مسلمانانو ونیوی. چې ونیوی نو بیا مسلمانانو سره ډېر ظلم کړی و، ډېره ناجایزه کړې وه، ډېرې ستړې کړي وو، ډېرې وژلې وو، ډېره خوش کړي وو. نو بیا راولاړ سو اور یې بل کړئ، دیګ یې ورباندې کښېښوی لوی، دا باچا یې ور واچوي چې دا بل لکم نه کېږي، دا به سوځو. اوس دا باچا په دا دیګ کې ناست دی، اور تر لاندې دی، اور بل دی. نو ډېرې خپلو بتانو ته چغې نارې وکړلې. خپل بتان ډېرې چغې په هر نامه په چې کوم یې د خدایان بلل نارې ور وکړې، هغه هېڅ شی نه و. نو ډبره به زما استاد څه وکړي؟ وایي دی راولاړ سو، مجبوره سو، نو یې دا شروع کړو لا اله الا الله، چې زما خدای خو ما ته جواب نه راکوي، زما بتان نو ونسه د مسلمانانو له رب یې وغواړه. وایي الله رب العزت په داغه ساعت کې د شیخ صاحب رحمه الله فرمایي باران راوستی، دا اور یې مړ کړي. چې اور بند سلو بیا دومره هوا راوستله چې دا دیګ یې پورته کړي، ولاړې په یوه علاقه کې ونښتئ. هغه علاقه د کافرانو وله. چې ونښتئ هلته کافران، خلک، دیګ، سړی، باچا. پوښتنه وسوه خیر خیر خیر. هغه ویل داسې مسلمانانو ونیولم، داسې پر اور کړم، داسې دیګ و پلانۍ، داسې مې له خپلو خدایانو وغوښتل، هغه یو چا زما مدد نه کوئ. نو بیا ما د مسلمانانو چې کوم خدای دی چې الله یې دوی بولي، له هغه مې وغوښتل په لا اله الا الله سره بیا الله رب العزت اور مړ کوي، باران یې وکړي، هوا یې راوسته، زه دلته ولګېدم. شیخ صاحب فرمایي د دې علاقې کافرانو بیا ایمان راوړي پر دې خبره باندې چې لا اله الا الله دا حق، دا سچ، دا یقیني خبره ده. په خپل ژوند کې دا شی ضروري کوي. ولې د الله رسول فرمایي که د چا اخرنۍ خبره دا سوله چې لا اله الا الله دخل الجنه، اخرنۍ خبره د چا لا اله الا الله سو دا جنتي دی. او بیا د الله رسول فرمایي د جهنم اور باندې حرام دی چې کوم سړی په اخلاص سره لا اله الا الله وایي او بیا پر هغه لا اله الا الله باندې مړ سي. په آینده کې موږ تاسو ذکر کوو، صحیح ده؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. او بیا اجازه غوښتل د ذکر. تانوي صاحب رحمه الله دې خبرې خلاف دی. الله اجازه کړې ده، رسول اجازه کړې ده، نو لحاظ زما و اجازې ته ستا و اجازې ته ضرورت نشته. ها څه داسې مخصوص اذکار شته چې هغه د جناتو د تسخیر دپاره وي. ټیک دی، بیا د یو عامل سره تعلق جوړ که، هغه یې تا ته درښیي پلانی ذکر کوه، پلانی مه کوه. عام طور قل هو الله شریفه ډېره وایه، لا اله الا الله ډېر وایه، دا بد اثر نه لري. اذکروا الله ذکرا کثیرا، الله فرمایي ډېر ذکر کوئ، ډېر ذکر کوئ او ډېر ذکر کوئ. دا به کوو انشاءالله العزیز. الله دې موږ ته رانصیب کړي او الله دې په هغه ساعت کې رانصیب کړي چې زما وستا اخرنۍ سوګلی، زما وستا اخرنۍ ساګۍ، زما وستا سایې دلته ما او تا ته الله جل جلاله دا رانصیب کړي چې لا اله الا الله. بس خبره خلاص وسوله، ولاړې د عبد العباد دپاره د کامیابي نصیب سوله، د عبد العباد دپاره الله رب العزت ستا د کامیابۍ فیصله چې د هغه وکړله. الله دې را نصیب کړي بغیر د ایمانه، بغیر د اسلامه، بغیر د کلمې د الله یو آن هم نه را نصیب کوي. او موږ غریبان، عاجزان، تمام عالم انسانیت دعوت تبلیغ د هیڅ چا سره غرض نه لري. ټول عالم انسانیت دغه تورې وایي لا اله الا الله محمد رسول الله. بس دا د کامیابۍ، دا هغه لوی د ګارنټي کارډ دی د جنت چې پر دغه کلمه به الله رب العزت و هر مؤمن و هر مسلمان ته ورکوي. دا خبر خلاص.